عبدالمطلب چې دی دا څوک دی عزیزان؟ عبدالمطلب چې دی د پیغمبر علیه السلام مبارک د بابا نوم خو عبدالله رضی الله تعالی عنه، د نیکه نوم عبدالمطلب و، د ور نیکه نوم هاشم و، د هاشم د پلار نوم عبدالمناف و، د عبدالمناف د پلار نوم قصی و، د قصی د پلار نوم کلاب و، د کلاب د پلار نوم مرو و، د مرد د پلار نوم چې دی هغه کعب و. پس ځه اوس خبره دا د عزیزانو دا هاشم نه دی د پیغمبر علیه السلام ور نیکه دی، چې کله هاشمي بلل کېږي، هاشمي چې نسبت کېږي سیدان کله کله ځان ته هاشمیان وایي، هغه دغه وجه ده. پیغمبر مبارک ور نیکه چې دی هغه هاشم نومېدی. خبره داسې جوړه سوله چې هاشم د مکې له مکې روان سو شام لره فلسطین لره د تجارت په نیت باندې. دا زه د عبدالمطلب پر ژوند باندې څه خبرې درته کوم. چې روان سلو نو په لاره کې مدینه شریفه راله. مدینه شریف له چې راورسېدی بیا د حالت دمه کوله، د هغه مطلب عزیزانو قریبان به وو، شناخته خیل به وو، د حالت یې څو ورځې تېرې کړې. چې څو ورځې تېرې کړې بیا قرار بني نجار قبیله وه په مدینه کې. بني نجار قبیله وه، په هغو کې یوه زنانه وه چې سلما بنت عمر نومېدله. سلما د هغې سره د هاشم چش وسلو کوزده او واده وسو. تیز مثلا دا تورې ښه په غور را سره واورئ، دا تور راسې زده کړه. موږ ناست دې ته چې د پیغمبر مبارک ژوند زده کړو. دا هاشم د لې واده وکړي د سلما سره، چې واده یې وکړي څو وخت د حالت ورسره تېر کړي. قرار دا کوروالا یې د لې پرېښوله، د خسر پر کور باندې روان شو په سفر. په سفر چې ولاړئ شام ته ولاړئ، فلسطین ته ولاړئ. هلته په فلسطین کې دا و چې کومه غزه ده، دا چې څومره مشکلات پریشانۍ د جهنمیانو د لاسه راغلې، دلته په دغه غزه کې هاشم چې دی هغه وفات شو. اوس هم هلته یو مسجد دی، په مسجد کې د هاشم چې د پیغمبر علیه السلام مبارک ور نیکه دی د هغه قبر دی دلی. نو خیر د هاشم د وفات بعد الله پاک بچی ورک. د هاشم د وفات بعد الله پاک بچی ورک. د بچی نوم یې څه کښېښوی؟ عامر، یا بل روایت کې شیبه. شیبه یې بیا څنګه ورباندې شیبه خو وایي سپین ږیری، هغه یې په دې کښېښوی. دا زه چې کوم د عبدالمطلب خبره درته کوم، د ده نوم یې اصل نوم د عبدالمطلب دا عامر دی یا شیبه دی. د ده پیدایشي په سر کې څه ویښتان چې دی هغه سپین و. صحیح شو؟ دی پیدا شو. د حالت ژوند تېرېدی نو قرار د دې هاشم یو ورور مطلب نومېدی. د هاشم یو ورور مطلب نومېدی. هغه وروسته خبر سو هغه چې زما ورور داسې تللی شام لره، بیا په لارې کې مدینه کې پاته سو، بیا یې هلته واده وکړي، بیا هغه واده پاته سو دورې. نو دی خبر سوی و چې د ده یو زوی چې دی هغه سوی دی. نو رحیق المختوم والا فرمایي چې 12 یا 14 کاله بعد دا مطلب چې دی هغه را ولاړ سو، را روان سو چې ځم د ورور د ښځې پوښتنه به وکړمه، بچان که یو که هر څو ولو خیر د هغه پوښتنه به وکړم. رالی مدینې لره. مدینې لره چې رالی خاص پر دغه عامر هلک چې کوم دی شیبه چې یا دا مشهوره په عبدالمطلب دی، دې ته ځان را ورسوئ. چې رالی بیا هغه خپل وراره پیدا کوي، په غېږ کې ونیوئ، ډېر به یې سره ژړلي، ډېر یې ارمانو. بیا یې کور ته رالی، بیا د دغه عبدالمطلب چې کوم مشهوره دی د ده ادې سره یې ولیدل، بیا یې هلوالو سره وکړي، بیا ورته وویل چې دی زه د ځانه سره بیا هغه ورته ولې ولې بیا زما دا یو زوی دی. هغه ویل نه، د ده د بابا جایداد یا بابا کورنۍ هر څه دوري دي، بس په دغه وجه باندې دغه سلما چې کومه ده د عبدالمطلب مور دغه خپل بچی په لاس ورکړي. چې کله کعبې لره دغه مطلب را ورسېدی، د هاشم ورور د پیغمبر علیه السلام مبارک د ور نیکه ورور را ورسېدی، دا کوچنی بچی ورسره دی، هېڅوک یې نه پېژني. بس خلکو دا ویلې چې دا غلام دی د مطلب غلام دی، عبدالمطلب غلام د مطلب. د ده اصل نوم عامر و شیبه ولو. دلته چې دی رالی چا پېژندی نه، هیچا نه پېژندی.
دلته دغه مطلب د هاشم ورور مطلب ورته ویل دا زما وراره دی زما غلام نه دی خو دلته دی مشوره په دې چې دا د مطلب غلام دی دا هغه ورته دی عبدالمطلب صحیح سره شخصان کړي شایستانم که چاته الله بچي ورکړي عبدالمطلب ور باندې کښېست صحیح از مش پاتې وستا زموږ عزیز سید دی دا غنم عبدالمطلب دی پښتانه خو نه کږي وږي خو نه ده د نسوار د پاره چې خدای پیدا کړی مطلبه یې بلی مطلبه امام شافعي صاحب سید د ځان سره مطلبي لیکي مطلبي عبدالمطلب شخصان کوي خیر نو بیا دغه عبدالمطلب خو مطلب دلی چې مکه لره رالی بس وسیدي ډېر لوی ترقی الله ور نصیب کړ ترقی الله دا ور نصیب کړ چې د دې کعبه متولی هم دی سلو د قریش سردار هم دی سو او بیا پیښه داسې و چې دلته د زمزم څا دا ورکو د اسماعیل علیه السلام د وخت څخه بیا د یو ورځ په دغه حاتم کې بدو د عبدالمطلب سردار عبدالمطلب په کتاب کې راځي سیرت محمد رسول الله کې وایي سردار عبدالمطلب او ما ته چې د سردار پورې خوند را کړی دی هغه یې پر دا ځای را کړی دی نو سردار عبدالمطلب رالی په حاتم کې بدو خوب یې ولیدی چا ورته دا پلانی ځای چې دی هغه مطلب وکړه دا زمزم دی په دویمه شپه بیا خوب ولیدی په درېیمه بیا ولیدی بیا ملګری ورته حیران شو ورته ورسه بیا دا خوب ولیدی پښتنه جنې وکه کم ځای بیا چې د څلورم واره بیده سو خوب یې ولیدی بیا هغه ورته دغه زمزم څا په مختلفو نومو یې وشوی بیا ټول ځای راوځي چې وشوی بیا د ورل یغه توجه لري و درې ورځې کار باندې وکي دی و د زوی حارث و د لاس زامن ولو حارث ولو زبیر ولو ابو طالب ولو عباس ولو عبد الله ولو ابو لهب ولو حمزه ولو مقوم ولو زرار ولو غیداق ولو څه په نومو کې مختلف کېدلی سي دغه لاس زامن او حارث کار سره قرار زمزم ساتي هغه چشکي هغه پیدا وس خبره دا وسو چې د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک د پیدایش څخه 50 ورځې یا 55 ورځې یا تفسیر عثماني مولوی صاحب فرمایي په داغه ورځ په قبر پیغمبر مبارک پیدا کېدی صحیح سلو په داغه ورځ باندې بیا یو پیښه د اصحاب فیل وسوله علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا چې کوم سورۃ را نازل شوی دی اصحاب فیل بیا داسو ابراها د یمن حاکم او گورنر اگر ولار سود عرب ته ویلي ولتي ځي کعبه لره الته ځغلې دون منډه کوي د لیزه او شایسته ځي یو ګرجه درته جوړوم د عیسایانو د مذهب چې شدی تی بدلې کېږي قرار ډیر شاندار ځای جوړ کړي به اعلان وکړي چې به توافونه د لیک کوي قرار یو سړی ډیر پریشان سو یو رالي دغه د ګرجه لره الته بیا د بما ګندګي چې دغه کړي او بوله کړي وي هاي چې ابراهیم په خبر سو چای څنګه خبره د قرار را ولاړ سره اعلان وکړي چې موږ بځو هغه کعبه بنړو نو را ولاړ سو حجان ور سره وش په تزر په ور سره ولو بیا دار روان سو رالي کعبه ته ځان را ورسوي لړ سماندا ولو چې را ورسېدي اعلان وکړي چې د دې متولد څوک دی سردار څوک دی قرار دی ورته چې د دې متولد او سردار چې دی هغه څوک دی هغه عبدالمطلب دی ول راوي غواړي عبدالمطلب چوارلی وی کته شایسته سړی دی خوندور شاندار محترم ورته ویل زه خو دغه اراده راغلم که مخ ته راځې وژنم دی کنه مخ را خلاص کا دا ورته ویل عبدالمطلب ورته ویل والخبره داسې دا چې تا ستا سپایانو زما وشان نیول زما وشان راکا ته پوهېږې کعبه دې پوهېږي هغه حیران سو چې عبدالمطلب ته څنګه سردار یې هغه وشان زما دی کعبه د الله ده ته پوهېږې الله پوهېږي خپله کعبه یې پوهېږي د وخندل باچا د ابرهه ویل ستا خدای دې نو لما اوس د کعبه خلاصه کړي ستا خدای دې نو لما خلاصه کړي دا وحدي محصر چې کم دی دا د مدینې او د مزدلفه او د مینا په بین کې دا وادي د شله راځي تر دې ځای دی را رسېدلې ولو چې را رسېدلې ولو قرار د خو اراده و چې کعبه بنړوم عبدالمطلب رالی ملګرو تیل تی غرو ته وخېږي رالی په کعبه کې الله ته ډېر وجړل چې الله ستا کور دی زه وس لرم نه شپېته زره پوج ورسره دی قرار الله رب العزت څه وکړلو الله رب العزت د اسمان د خوا بلې د هره طرفه چې بلې مرغان ور باندې رانه مرغان ژړ او زرغونه دا په مشک کې او په دا پنجو کې وای وا مطلب هغه ډبرې دومره ویل کنه خود را واخلا
شاوخوا اډبر هم هغه چې په اور پخسوي وي دا ور باندې رالو ابابیل مرغانو ته نه ویل کیږي ابابیل وایي دا د مرغانو دا ډېر لوی سیل چې را روان وي غول غول چې کوم دی دغه دا د ابابیل ویل کیږي دغه ور باندې راښکاره سو چې راښکاره سو بیا ډبرې باندې راوغورځولې دا ډبره چې به د چا پر سر ولګېدله بیا به هغه لاندې ووته پر هاتي به ولګېد تر هاتي به لاندې ووتله دا نو دلته داسې در په در رسو دا خلک ډېر دا هلته مړه سولو فلان کیسه ډېره اوږده ده وخت را باندې ختم دی فلان هم دا هلته ګزار سو چوک سو بس او ډېر خلک چې د هغه مطلب په منډه بېرته ولاړو دا خود ابراهام خوش سو زخمي سو چې بیا کله صنعا د یمن مرکز دی هلته د دا ګرجه جوړه کړې وله بس هلته چې ورسېدل دا ټولو ته بیمارۍ ور ولوېدلې بیا دغه بیمارۍ سره ټول چې د هغه مړه سولو نو عبدالمطلب ورته ویلې ول نن کعبه چې د هغه د الله د وشان زما وشان راکه الله پوهېږي کعبه دا هغه عبدالمطلب دی اصل نه مې عامر ولو یا شیبه ولو عبدالمطلب په دې وجه مشهور سو چې دا د اکا نوم چې دی هغه مطلب و بیا د خلکو دا خیال چې د هغه غلام دی خیر الله دې دومره رحمتونه ور باندې ووري چې څومره د الله په قدرت کې الله دې په نقش قدم مشته ژوند را نصیب کړي الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیروکاری مشته نصیب کړي الله پاک دې ویل اوریدل قبول منظور وکړي الله دې موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته پردا تور مرګ ورکړي چې مرو دا ویلا اله الا الله محمد